چې کله هغه ځای ته راورسېدل نو هغه ځای کې یو سړی و او څادر یې په ځان باندې راچولی و هغه ځای کې ملاست حضرت موسی علیه السلام په سلام واچو السلام علیک هغه ورته وایي په دې ځمکه کې خو څوک سلام نه پیژني ته څوک یې هغه ورته وایي انا موسی زه موسی یم ورته وایي کوم موسی یې هغه ورته وایي د بني اسرائیلو موسی یم وایي ښه د بني اسرائیلو موسی یې وایي یا وایي دلته څنګه راغلی یاره وایي تاله الله پاک یو علم درکړی دی چې هغه ما سره نشته د هغې علم زده کړې پسې زه راغلی هغه ورته وایي ای موسی تاله الله یو علم درکړی دی چې هغه علم ما سره نشته او ماله چې الله کوم علم درکړی هغه تا سره نشته خو ګورې صبر به ونه کې وایي نه ستا شاګردي کوم او ورته وایي صبر نشې کولی دی ورته وایي نه شاګردي دی کوم ښه وایي بس صحیح ده چې شاګردي زما کې نو چې تر څو پورې درته ما په خپله نه ویلې تپوس په ما نه کې رونو یو ټکی یاد وساته د عیب و علم چا سره دی الله سره که حضرت حضر علیه السلام سره د عیب و علم وی بیا پیژندلی وکړه هغه ته تپوس کوي چې دلته خو څوک سلام نه پیژني او دی خوا ورته ته څوک یې نو تپوس خو هغه څوک کوي چې پیژني نه که نه خو هغه له خیر الله یو علم ورکړی و بعد وخت کې سبا یو شي کېږي سبا پې زه خبرېږم ما پې الله نن خبر کړي ورته وایي راځه دواړه د دریاب په غاړه باندې روان شو دغې ځای نه پس د یوشع ابن نون خبره نشته بعضې مفسرین وایي دا شاګرد هم ورسره او بعضې وایي نه هغه یې رسخت کړ چې